او یو دا خود امور غیبیه ونو نو بس یؤمنون بالغیب دلته د دې تذکرہ بیا مستقل ولې وشو د دې عنوان دا کې دی تعریضا لليهود والنصارى علامه قرطبي وایي چې کله دا درې صفاتونه ذکر شونو يهودم خوشاله شو چې موږ خو ایمان په الله لرو امنګ منځونه کوانو موږ خرج هم کوو انفاق هم کوو نو الله وینا نه کنه دا څه خبره نه ده علامه قرطبي ذکر کړی چې يهود ها کزانه نه منګه دا غسي الله دا سکله تاسو خو تمام کتابونه کلمه نه ک تورات والا نو انجیل نه ملای قران نه منای انجیل والا نو تورات نه منای قران نه منای ک تورات انجیل منای نو قران نه منای اے دا تورات والا اس تورات منای اس نه منای انجیل والا اس انجیل منای اس نه منای يهود تاسو سرنګ وای تاسو په بعضی کتاب ایمان راوړی په بعضی انکار کوي نو ګوره دا دوه صفاتونه ذکر کوم مستقلا دي د تصریح بما علما زمنان وي اوسم دا وی ګن چې بس منګه سیو دیو باندې آئے امنګ په مسلک د دیو باندې مانی امنګ اهل سنت والجماعت نو اهل سنت والجماعت منحصر کړي دي په دیوبندیت یو دیوبندیت منحصر کړي دي په یو مسله د حیات النبی کې بس او د حیات النبی په شود بود مانته یوم نه دی چې دا مسله صدا دې مسله من سر نه پوي چې اختلاف ما به الاختلاف صدا الګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ دنیوي دی یقیني دی د مسلمات او قطعیات نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون حیات برزخی دی نو تم ماتیم شو حیاتیم شو کنه موت د پیغمبر معنی چې نه معنی د نصوص قطعیه او انکار راځي کوم دیتا دی دنه د اجساد د انسانانو سره یوازې د جسد عنصری د پیغمبر سره نه څومره اجساد انساني چي داغه سره تعلق د روشته بقدر تنعیم و تعظیم او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء علیهم السلام اجساد سره محفوظ دي تعلق درو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسد سره اعلی او فوق د تمام بینه انسان نه دی خالص هغه ژوند برزخی دی دغه کیفیت او الله پاک د معلوم یو عالم غیب دی یو عالم شهادت د عالم شهادت احکام جدا دي او د عالم غیب جدا دي عالم حسکم عالم دنیا د دې قیاس په عالم شهادت عالم غیب باندې نه کوي د عالم غیب په دې عالم شهادت باندې نه کوي دا خور څه د مشاهدات او د استاد مبصرات او ښکاری در ترسه دا غي جدا احکام د دې جدا یو مسله نور سکوا صالحتما کوا نو درې مکوا یو لسما کوا سنتونه پس پجمه سره دعا کوا پړکې لازم غنخه جنازه چوشو نو پجمه سره پاسه بیا دعا شروع کړي هله د اسقاط کوا مولود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوا او ذکر بیل جهر کوا په لوډ سپیکرو کې هو کوا نو ته دیو باندې نو تا فتاوی د دارالعلوم دیوبند کلمه نه لري ته یو فتاوا د دارالعلوم دیوبند راواخله کړه یو عالم فتوا راواخله دا ته چې کوم کوي بس په یو حیات النبی کې ته دیوبند شو هغه د ځان نه منګړه ته خبره جوړه کړ تمام کارونه د بریلیت او د بدعتیانو دي او د دیوبندیت په نوم د ټوپۍ جوړه کړي دا کپڑے جوړه کړي ډډکای ناسې دیتا ښه مدرسه دې جوړه کړي جماعت دې جوړ کړي خانقاهونه دي جوړ کړي د دیوبندیت په نوم دی خو خړاوس کړه خېټه ډډه کړه ولکه يهودم دا وی چې زه موږ مؤمنان یو موږ نه بل څوک مؤمنان شته الله وینا
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ګوره په عطف سره ذکر کړ، دې ته ویل کېږي تخصیص بعد تعمیم. معطوف او معطوفن علی مغایرت غواړي، بس عام خاص مغایرت راغی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، مستقل دا دوړه صفاتونه ذکر. متقیان هغه کسان دي چې یقین لري په هغه وحی باندې انزل الیک چرا لګلې شي د تا ته، وما انزل من قبلک په هغه وحی باندې چرا لګلې شي دي مخکې د تا نه. ګوره ما عبارت د وحی نه، وحی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی مطلوب راغلی، نو وحی غیر مطلوب قرآن او احادیث صحیحه نفس په قرآن منلو او د انکار د حدیث نبی او مؤمن نشي کېږي. قرآن به مانی نو حدیث به مانی نو زمنن کې به اجماع او قیاس مانی ځکه هغه استنباطات د غیر قرآن او د حدیث نه دي، هغه ځان نه خو نه بیان قرآن او حدیث بیان. نو یقین کوي په هغه چې را لېږلي شوي دي تا ته، وحی مطلوب که غیر مطلوب، کتاب الله او که حدیث وي، دا به مؤمن. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو هغه وحی چې را لېږلی شي د مخکې د تا نه. من قبلک من بعد کین دی ویلي ښه لاړ قادیانې په لته ولی شو، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته بیا وحی نشته ښه. نو یهود قرآن کله مانی، انجیل کله مانی، خپل تورات بعضی مانی او بعضی نه مانی، نو تکلا مؤمن وګرځي. او پنځم صفت وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت مانی هم دوی یقین لرونکي دي. دې کوم یو قسم تعریض دی و یهود و نصارا و دواړو باندې، اگر چې دا په یؤمنون بالغیب کې راغلي، لیکن په دې ذکر کولو کې او تعریض دی په یهود و نصارا باندې، ځکه یهود مخصصین لانفسهم بالجنه، بس منګله جنت ته جنت، عذابونو نه انکار وکاو. یا آخرت په دې معنا معنا چې څو وخت پورې به فنا راشي، یا آخرت په دې معنا معنا چې دی ارواح لدا اجساد و بیا نه وي، د دې ارواح د لپاره په آخرت کې نور اجساد مثالیه به جوړي. هغه آخرت چې قرآن او سنت بیان کړي دي، شریعت چې کوم آخرت بیان کړي دي، هغه شان آخرت دی یهود او نصارا او نه معنا. ذکر الله پاک خاص دا صفت د مؤمنانو ذکر کوه، بالآخرة هم یوقنون. اچون کې آخرت خو صفت دی، خودی منته غلبه د اسمیت شی راخه، نو هغه موصوف ته ضرورت نشتی چې والحالة الآخرة پکې وبالآخرة هم یوقنون. او په آخرت منی هم دوی یقین لرون کی دي. دا 15 صفات، دا 15 صفات د متقین ذکر شو. وز د دې 15 صفاتو چې څوک موصوف وګرځید کړه، الله پاک هغه د پاره خوشخبری ور کوي، بشارت ور کوي، البشر د دنیوي والاخروی، فاولئک علی هدى من ربهم سره. د دې صفاتونو ول چې کوم دي دا غوې د پر الله دنیوي او اخروی بشارت ور کوي.
چې هر کله تا کې دا صفات رالن راش خپل دنیوي مقام غورا اخري دنیا کې الله پتا څه فتوا لګولې څه حکم لګولې آخرت کې در باندې څه حکم لګولې الله وی اولئک علی هدى من ربهم اولئک علی هدى من ربهم ور اولئک جمع راوړه اسم اشاره جمع راوړه دا ټول صفاتون والا د دې ټول صفاتون والا یو صفات والا نه د دې ټول صفاتون والا بیا ګور اسم اشاره ذکر کا اسم ضمیر ذکر نه کړه ذکر ضمیر کی ذات مراد وی او اسم اشاره کی ذات مع صفت مراد وی ذات مع صفت مراد وی اور مراد پر اسم اشاره کی ذات نہیں بلکہ اغا مجموعہ صفت بھی خواہ پر اسم اشارہ کی مراد اغا صفت بھی اولائکا وردی کے فائدہ سر آلہ قرآن چکل راتن صحابہ کرام موجود نو دا صفتنا دا چاو دا صحابہ کرام دا صفتنا دا چاو دا صحابہ کرام دا صفات دی لیکن اللہ پاک اسم اشارے سر اولائکا ذکر کرو چې زوات مراد نه دي بلکې صفات مراد دي اولئک دا دغه صفاتون والا هغه که صحابه کرام یا هغه چې هر څوک وي خو چې دغه صفاتون والا وي دا سدي اعلی هدى من ربهم دا کلک دی په هدایت باندې دا په هدایت باندې کلک زکه د هدایت معنا ثبات معنا من کړی د مخه اولئک علی هدى من ربهم اگر علی هدى من ربهم علی صد پارا دے علی کی معنی د تمکن د اوچتوالی علی للاستعلاوی هدن دا ګور نکیره راوړه او دلته تنکیر د پاره د تعظیم دی تنکیر د پاره د تعظیم اولئک دغه صفاتون والا علی هدن سواردی په عظیم شان هدایت باندې سرنګي چې په وسلې منی او سوار سور دی کنه نو د دې صفاتونو والا دا سوار دي په سمانه هدن په یو عظیم هدایت باندې تنکیر للتعظیم دی نو حاصل معنی به څه کې ولا کالا وندا کسان کلک دی په هدایت باندې نو هر یو ځای ز په هدایت ز په هدایت رواني ز په هدایت سور منګ هدایت یافته یو منګ د هدایت والے منګ هدایت مندلې الله د اشکالات ختم کړه مر ربهم هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه ده هغه عظیم هدایت چې د دوی د رب د طرف نه ده او هغه هدایت سره قرآن تاسو مخکې معنا د هدایت کړی هدایت نه مراد څه قرآن سنت وحی اولئک علی هدى من ربهم دغه صفاتون والا علی هدى دوی کلک دی په هدایت په قرآن او په سنت باندې هغه قرآن او سنت هغه هدایت من ربهم چې د دوی د رب د طرف نه دی هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه ده دانه چې د اکابرو طرف نه د پیر سیدو طرف نه د قاضي سیب د طرف نه هغه نه هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه ده دوی پاغي منی کلک دي
मजबूत थी, तमक्कुन हासिल करे दे, कुदरत पे हासिल करे, स्वारी दी पागे में। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और दगा कसान दगा सिफतुन वाला खास हुई कामयाब दी या खास हुई बच की दुन की। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, गोरे उलाइका मुब्तदा मारिफा, अल मुफ्लिहून खबर मारिफा में इसकी ज़मीर रावड़े दे, राबित रावड़े दे हम दा सफेद की हसर। उलाइका दगा सिफतुन वाला चिकुम दिकन, दगा सिफतुन हम दुई अल मुफ्लिहून कामयाब दी, दुई बच की दुन की दी, दुई जन्नतियान दी। गुर फलाह सते वेले की